دا نمونه ټول ذکر کړي، حالانکه دا روایت امام ترمذی رحمه الله په خپل وایي چې په سند کې مقال دی. دینه معلومه شو چې کله یو روایت ضعیف وي هغه ائمه اخلي او دا غینه استدلال کوي چې هغه د نور دلایل په وجه باندې مؤید شي، او کله یو روایت په اعتبار د سند سره صحیح دی او هغه متروک ته په هغه باندې عمل نه کوي. داسې روایات شته. هر یو صحیح روایت هغه د خامخا امام اخلي مجتهد، او هر یو ضعیف روایت هغه د قابل ترک وي هغه څوک نه اخلي. داسې نه ده. بل دا اومه کله یو روایت ضعیف وي او هغه مؤید بالتعامل وي، په هغې باندې د صحابو عملو، صحابه کرام باندې عمل کړی دی، نو هغه روایت ضعیف مقابل استدلال شي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، د دې کیسټ څخه علاوه نور کیسټې لکه بین الاقوامی قراء تلاوتونه او طلاق الامة تطلیقتان وعدتها حیزتان، د وینځې طلاق دوه دي، په دوو سره هغه مغلظه ګرځي او عدت د هغې دوه حیزه دی. په دې روایت باندې د ټولو عمل دی، او روایت په اعتبار د سند سره چې کوم دی نو ضعیف. دا ولې د صحابو تعامل په همدغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې خلق او وروسته بیا تابعین دغسې عمل په دې باندې را روان. کله ضعیف روایت مؤید بالتعامل شي. دا اومه. اتمه ده د ائمو په نږدې باندې د استدلال لپاره مختلف اصول دي. اکثر ائمه چې کله په یو باب کې په یو مسله کې روایات او احادیث متعارض وي، دا مسله ده یو حدیث نه دا ثابتېږي، بل نه د هغې مخالف ثابتېږي، بل نه د هغې مختلف روایات او احادیث دي. په دې کې ائمه څه کوي؟ نو بعضې ائمه اصح ما فی الباب، په احادیثو کې چې کوم روایت زیات صحیح دی هغې ته ګوري او هغې نه استدلال کوي، او اکثر ائمه دغسې کوي. او بعضې لکه امام ابو حنیفه رحمه الله هغه دې ته ګوري چې کوم یو حدیث د مذهب د اصول سره او قواعد کلیو سره سمیع خوري ډېر زیات، هغه اخلي، او د قرآن کریم سره موافقت خوري او سمون خوري، نو هغه اخلي ولو کان ضعیفا، اگر که هغه روایت په اعتبار د سند سره ضعیف وي. امام ابو حنیفه رحمه الله په ډېرو مسایلو کې داسې کوي چې یو روایت مثلا اختلاف راغله د مسلې، بعضې ائمه اصح روایات واغوښتل او امام صاحب یو ضعیف روایت نه استدلال کوي، خو هغه د قرآن پاک د آیاتونو سره د هغې سره موافقت کوي. د دې دا مطلب نه دی چې هغه مسله صریح جزیه په قرآن پاک کې شته، که هغسې وخت بیا خو یو امام هم نه لي، خو تایید د آیت نه چې کوم دی نو د دې ضعیف روایت کېږي، نه امام صاحب دا اخلي، او د قواعد کلیو نه د هغې تایید کېږي نو هغه دا اخلي. بس دی یا الله. دا پرچی چا راستولی ده امام سے متعلق فضائل اعمال کې دي چې 40 سال د عشاء په اودس د فجر مس کړي، نو آیا د بیبي حق نه ادا کول؟ د یو مسلمان تحقیر کول او توهین کول او په سپک نظر هغه ته کتل الله جل شانه په دې باندې ناراضه کیږي. او بیا خصوصا ائمه حضرات او اولیاء الله په زړه کې د هغې سره چې کوم دی نو معمولي غونې خیرې ورته ساتل، دا د آخرت او د دنیا د خسران دپاره دغه بس ده. دا خبره په زړه کې وساتئ. د چا سره مې اختلاف وي جزئی فروعي، دا درته عامه خبره کوم، کله کله داسې وي، نو په دې کې دا احتیاط کوئ چې چا تحقیر او توهین نه ونه شي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو یو غټه مجموعه په هغې کې دا دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې د یو کس د خپل مسلمان ورور تحقیر نه کوي، اتقا ها هنا و اشاره الی صدری، تقوا دې ځای کې پرته ده او خپل زړه مبارک ته اشاره وکړه.
یو سړی دی هغه بالمازه دی او ته مزګزارې نو د هغه سپکاوی او تحقیر مه کوه هغه د منکر نه منع کړه چې دا کار دی غلط دی داسې مه کوه سپکوی مه توهین یې مه کوه تحقیر یې مه کوه په خلکو کې چې دا سړی داسې او داسې د ائمو په شان کې د ګستاخۍ په نیت باندې یو خبر کول دا ډېره خطرناکه ده هسې تحقیق جدا شی دی او تحقیر او توهین دا د ادنا مسلمان نه دی روا امام ابو حنیفه رحمه الله 40 کاله دا په فضایل اعمال کې نه راځي دا په مناقب د امام صاحب په ډېرو کتابونو کې دا خبر راغلی او صرف د امام صاحب په باره کې نه ده دا د نورو ډېرو ائمو په باره کې د امام شافعي رحمه الله په باره کې هم راځي ښځه هر وخت سړي سره تړلې نه وي ټول عمر ښه لکه څنګه چې دا پوز او غوږ سړي سره نښتې داسې دی ورسره هر وخت وي او هر وخت سړی په ښځې د پاسه پروت هم نه وي داسې وختونه راځي چې په هغې کې دې سیس ته ضرورت نه پېښېږي او نه دا لازم ده چې خامخا د دې خبرې دپاره شپه ده د ورځې نه کېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم احرام تړلو اوس ته پته ده او حج ته راتلو او بیبیانې ورسره وې په سفر کې او د هغې حق یې ادا کو د کوم ځای نه د میقات سره د احرام تړلو نه مخکې او دویم علامه بن نوري رحمه الله لیکلي دي په معارف السنن کې چې کله بیا د احرام نه حلال شو په مینا کې نو بیا هم دغسې شوي او دا هم راځي په کتابونو کې چې دا وخت د مازدیګر شپه هم نه وه دې دپاره شپه نه ده ضروري دې دپاره تخلي ضروري ده چې د چا سترګې در باندې نه لګي خپله ښځه دی ده او د هغې حق چې کوم دی نو ته پوره کې د ورځې پوره کې د شپې نو یو سړی دی هغه د شپې مثلا نه دی وزګار چوکیدار دی په کارخانه کې څوکیداري کوي او 50 کاله د په دې کې تېر شو او د ماښام نه تر سهاره پورې دا ډیوټي ده نو دې د ښځې حقوق نه ادا کړه سوچ کول پکار دی یو شپېته ختمونه به کول دا هم په کتابونو کې راځي امام صاحب به یو ختم د ورځې کولو یو ختم به د شپې کولو او یو ختم به په ټولو تراو کې کولو نو چې دېرش روژې وي نو څو ختمونه شول یو شپېته ختمونه شول او دا هم درته ووایم چې موږ او تاسو اکثر طالبان او مولیان چې کله دې مثلا کتابونه وایي یا بل ته ښایي دی وایي چې زما دې څیزونو ته ضرورت نشته زه اوس جنتي یم او دغسې به نه یغزم نه مې تلاوت ته ضرورت شته نه مې نور څه ته ضرورت شته موږ قرآن پاک تلاوت اکثر خلک نه کوي په میاشتو میاشتو د قرآن پاک تلاوت نه کوي دا کابرین چې څومره تېر شوي دي اسلاف هغوی به قرآن پاک تلاوت نوافل تسبیحات اذکار دا به په اهتمام سره کول صحابه حضرت ابو هریره رضی الله عنه په زرګونو تسبیحات به د ورځې او د شپې نو چې کوم یو سړی بیا تلاوت کوي الله جل شانه د ده په عمر کې د ده په وخت کې برکت واچي چې په لږ وخت کې د ډېر کار کولی شي هر یو کار دپاره داسې ده تصنیف و تالیف چې څوک کوي درس و تدریس چې څوک کوي تلاوت د قرآن پاک کوي د شاه اسماعیل شهید رحم الله نوم مې اورېدلی دی د هغه په باره کې راځي چې د مازدیګر او د ماښام تر منځه به قرآن پاک ختمولو اوس دا خبره مازغه نه علي یو ځلې په عامو مجمع کې یو کس دا خبره وکړه چې څومره کسانو هغوی ټولو خواهش ظاهر کو په دغه مجمع کې جلسه کې په خپله باندې شاه اسماعیل شهید رحم الله ناست کتابونو لیکلي دي بیا چا ووایي چې مونږ دا ختم او وروسته هغه ورته وایي چې نه وایي چې نه مونږ خامخا مونږ ته به یې کې د مازدیګر نه پس شروع شو ماښامه پورې قرآن پاک ختم کړو دا څنګه وشل دا مونږ لیدلي نه دي اورېدلي مې نه دي ځکه نو الله جل شانه د بعضې خلکو په وخت کې داسې برکت واچي لکه د ربړ چې څنګه ماشومان د غولید راکاږي اوږد شي وخت لږ وي کوتا او دې پکې کار ډېر زیات وباسي د بعضې سړي 20 کاله عمر او 30 کاله عمر او هغه دومره کار کړی وي چې د یو کس 100 او 100 کاله عمر دی هغه کار نشي کولی ټولې فضل تېر کړو نو دا بعیده نه ده ښه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا من بئر بزاع فقيل يا رسول الله انه تلقى فيها الجيف والمهايس فقال ان الماء لا ينجس دا کتاب او مصنف او د مصنف مبارک خبره شروع کو که ضمناً خبر نیمه چې تراله هغه به سره بیان شي انشاءالله دا کتاب د طحاوي امام طحاوي رحمه الله لیکلی دی او مخکې دا رواجو چې کوم یو کتاب به چا ولیکل نو کتاب به د مصنف او د مؤلف په نوم باندې مشهور شو
امام بخاری رحمه الله د کتاب نوم اوږد نوم دی او لنډ خلک صحیح بخاری وایي او بیا صرف بخاری اکثر بخاری حواله بخاری کې ده داسې د صحیح مسلم ته مسلم استعمالیږي ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه دا ټول مؤلفین دي او مصنفین دي د کتابونو دا اوس امام طحاوی رحمه الله کتاب په طحاوی باندې مشهور دی او نوم یې دی معانی الاثار یا شرح معانی الاثار معانی الاثار او شرح معانی الاثار شرح معانی الاثار لیکلي د کتابونو په ابتدا کې د دې دا مطلب نه دی چې دا معانی الاثار متن دی او دا شرح المعانی الاثار دا د غي شرح ده بلکې د شرح معانی الاثار دا په خپل مستقل کتاب دی تالیف امام طحاوی رحمه الله کړي او شرح معانی الاثار نو مراد دا دی چې د احادیث او د روایت او د معنا وضاحت دا غي شرح دا غي وضاحت د ذکر لیکلي چې هغه زمانه کې با اکثر مصنفین احادیث صرف راجمع کول په کتاب کې او دا غي وضاحت او دا غي شرح دا به نه کوله او د امام طحاوی رحمه الله د دې کتاب مقصد ابو تاسراشی په میزات د دې کتاب کې نو دې ته ذکر شرح معانی الاثار وایي چې په دې کې د روایت او د آثار وضاحت کړي لومبه د امام طحاوی رحمه الله په باره کې خبرې کو او بیا د کتاب په باره کې د امام طحاوی رحمه الله نوم احمد ده کنیت ابو جعفر ده د پلار نوم محمد ده د نیکه نوم سلامه او د غور نیکه نوم ده سلمه ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامه ابن سلمه الازدی الحجری المصری الطحاوی الازدی الحجری المصری الطحاوی دا نسبتونه دي دا نمونه چې کوم واغشته شول په دې باندې اتفاق ته چې خپل نوم احمد د پلار نوم محمد او سلامه د نیکنمو او د غور نیکنوم سلمه البته بعضی یو قول دام ذکر شوی دی چې د نیکنوم سلمه او د غور نیکنوم سلامه د دین علاوه چې بیا کوم د نیکنوم ذکر کیږي نه پاره کې اقوال مختلف شته خو صحیح قول لا دی ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه ابن سلمه الازدی الحجری المصری الطحاوی دا نسبتونه سلور دي او بعضی کتابونو کې الحنفی هم لیکلی الازدی دا په یمن کې غټه قبیله ده ازد هغه طرف ته منسوب ده د امام طحاوی رحمه الله پیدائش او تولد په مصر کې شوی او توفی دایم په مصر کې ده نو بیا ازدی ازد یمن قبیله ده امام طحاوی رحمه الله هغه ته څنګه منسوب ده دا ځکه چې د امام طحاوی رحمه الله نیکونه دا د یمن ازد غټه قبیله د یمن او دا غي مختلف شاخونه دي ازد حجر ازد شنوءه د دې قبیله یو شاخ ته حجر هغه طرف ته منسوب دی نو حجری او د امام طحاوی رحمه الله تعلق د حجر شاخ سره د ازد حجری وتذکوي المصری مصری وتا زکوي تولد او پیدایش په مصر کې شو امام طحاوی رحمه الله پیدایشي زې مصر دی نیکونه
د یمن نه رالل هجرت یې وکړو مصر ته لاړل په مصر کې میشته شول هلته یې رهایش او سکونت اختیار کو او امام طحاوي رحمه الله په مصر کې پیدا شوی الطحاوي ورته ځکه وایي چې په مصر کې د دریای نیل په غربي غاړه باندې یو کلی دی طحا د امام طحاوي رحمه الله تولد زیده دی دې طرف ته منسوب دی نو طحاوي ورته وایي دریای نیل غربي غاړه باندې یا د امام طحاوي رحمه الله تولد کله شوی په کوم سن کې په دې کې اقوال درې دي 238 241 او 210 راجح کول د اکثر مورخینو او کتابونو د رجالو باندې اتفاق کړی غدا دی چې په 210 کال د هجرت کې پیدا شوی ولدا فی 229 229 او بل قول 238 او 239 دا مرجوح قول ندی دوارو 229 هجری وفات د امام طحاوي رحمه الله توفی دا په 321 هجری کې شوی ده 321 کال د هجرت فی 321 سنه د امام طحاوي رحمه الله ټول عمر 92 کال جوړي 92 او دا عمر او تولد او توفی ولادت او توفی دای په دې الفاظو کې راجمع شوي دي مصطفی دای پیدائش د دې نمبر چې راوباسي د ابجد په حساب باندې نو 229 تی جوړیږي ښا او محمد دای عمر ده د دې رقم 92 جوړیږي او محمد مصطفی د وفات ده دا 321 جوړیږي مصطفی ولادت محمد د ټول عمر او محمد مصطفی د توفی وفات شوی امام طحاوي رحمه الله پلار په خپلم نیک دیندار او عالم سره امام طحاوي رحمه الله په ابتدا کې د الکوالی په زمانه کې تلمذ اختیار کړو د خپل ماما ابو ابراهیم اسماعیل ابن یحیی المزنی رحمه الله ابو ابراهیم اسماعیل ابن یحیی المزنی امام مزنی رحمه الله د امام طحاوي رحمه الله ماما دی او د په مصر کې د درس حلقه امام طحاوي رحمه الله خپل علاقې او د دیهات نرالو مصر ته او د خپل ماما شاګردي اختیار دغه ماما د امام شافعي رحمه الله په اجلو شاګردانو کې دی او د امام شافعي رحمه الله د مسلک حفاظت کوونکې او د هغې جامع او دغه وخت کې
امام طحاوی رحمه الله د مسلک په اعتبار سره سو نو دې کتاب کې به تاسو ته راشي چې او لیکم مصنفین د سره حنفي په مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله خدای امام طحاوی رحمه الله تقلید د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک داسې نو لکه زمونږ په شان بعضی مسائل په دغه کتاب کې داسې راځي چې د امام صاحب قول له پکې یو او امام طحاوی رحمه الله غو قول نه دی غشت بعضی علما دا لیکلي چې په درېمه طبقه کې فقهاو او بعضی وایي چې نه څنګه چې امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله دي امام طحاوی رحمه الله هم دغه سي په ابتدا کې امام طحاوی رحمه الله د خپل ماما تلمذ اختیار کړو چې چرته به مسله له اختلافي نو عموما به مزنی رحمه الله د احناف د امام صاحب کتابونه قتل د شاګردانو او مسله به دا غینه حل کول راځته به نو په ابتدا کې خوده د شوافی او جزئیات اختیار کړو فروعات بیا رستو د احناف په مسلک باندې شو د دې په اړه کې مختلف اقوال نقل شوي مختلف او دغه طالبان په ابتدا کې وته ډیر ځکه یو څه بیان شي بیا د کتابونو لټین بیا څوک سلی کې چې د پرچا کې سوال راشي اکثر اقوال داسې دي چې هغه ټیک نه دي دا یو ځان سره نوٹ کړئ چې هغه په خپل د امام طحاوی رحمه الله د خلی دی امام طحاوی رحمه الله نه تاسو شو چې سیب ته د خپل ماما پسې او بیا داغه مخالفت د څنګه وکړو او د امام شافعی رحمه الله د مسلک نه ولې واوړي امام طحاوی رحمه الله ته فرمایي چې ما به قتل چرته به ماما زما هغه په یو مسله کې په یو بحث کې او درې دوه ایثار بشو به د احناف کتابونه قتل او مسله به عموما دا غینه بیا حل کا ما یو ورځ په خپل باندې د احناف دا کتابونه قتل شروع کړ ما ته خون راکو دا غینه پس بیا احمد ابن ابي عمران دا قاضي مصر ترالو رستو او چې کله دیرالو دا حنفي المسلک دا غ تلمذ می اختیار کو زدا سید امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک ترا وړي ما وی چې زما ماما دا کتابونه ګورو نو راشه ته مو ګوره صرف دغه عمر وجه ذکر کړی د امام طحاوی رحمه الله بعضی مختلف وجوهات ذکر کړی بعضی دا وی چې امام طحاوی رحمه الله غبیو او د غباوت د وجنه ماما او ته ځل په قهر شو وتوي چې والله لا جاء منك شيء تا نه به اس کار وانه غشته چې تیس نشي کولای په قهر شو ته امام طحاوی رحمه الله تعالی پاسه دو بل پلاړو بعضی وی چې امام طحاوی رحمه الله ته تپوس کول او په سوال باندې بدو غړل ماما او غصه شو ته په قهر شو امام طحاوی رحمه الله تعالی پاسه بعضی نورم ذکر کړی خدا بعید د ذکر چې دا زمانه علما هغه کې تحمل ډیر زیات په دې سيزونه باندې غوسه کېدل او په قهر کېدل هغه وخت دا سينو او د طالبانو سره به ډیر زیات خواري کول په خپل د امام شافعي رحمه الله یو شاګرد ربيع المروزي د امام شافعي رحمه الله نه په یو موقع باندې یو مسلې باره کې تاسو کول او په دې پنه امام شافعي رحمه الله وتسلويخ زلا بیان او په دې په بیان نه پاسه د درس نه امام شافعي رحمه الله پوښتنه چې دې پوي نشو به ځان ته ډډې تر وغوستو وته چې پوي نشوي به وته مسله وخوله به اخر کې باندې پوه شوی دا په خپل باندې د امام شافعي رحمه الله شاګرد دی امام مزنی رحمه الله او امام طحاوی رحمه الله خوري دی پر دیم نه دی او می شاګرد دی او می خوري دی نو ظاهر ده چې د سره به داسې رویه کله نه اختیار نه د علماء دا طرز دا طریقه دغه خبرې سمې نه خوري او دا یو چې د امام طحاوی رحمه الله د خلی دا هغه دا چې مخکې کوم بیان شو هغه دلته کې سمې خوري امام طحاوی رحمه الله
بعضې خلک د طحاوي کتاب رستو کوي چې ګنې دا د ډېر وخت پس چې ته راغلی د امام طحاوي رحم الله رستنی سړی دی. تاسو اندازه ولګوئ چې دی د کومې زمانې دی. هغه زمانه چې د سیاستو کوم مصنفین دي د هغوی د زمانې کس ته امام طحاوي رحم الله په خپله او هماغه زمانه کې او غټ غټ شیوخ او ائمه د استادان دي او بعضې شاګردان هم دي. امام نسائی رحمه الله د دن روایت غشتم دی او دم د امام نسائی رحمه الله نه روایت غشته دی. د امام طحاوي رحمه الله عمر د امام احمد ابن حنبل رحمه الله د وفات په وخت کې 12 کالو. امام احمد ابن حنبل رحمه الله په ائمه اربعو کې دی او داغه د وفات په وخت د امام طحاوي رحمه الله عمر 12 کالو. ځکه چې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله وفات په 241 کې شوی دی 241 کال له هجرت کې فی 241 سنه. د امام بخاری رحمه الله د وفات په وخت کې د امام طحاوي رحمه الله عمر 20 کالو سړیو 20 کالو. امام بخاری رحمه الله په 255 کال د هجرت کې وفات شوی 256 256 دغه وخت کې د امام طحاوي رحمه الله عمر 20 کالو. ځکه چې امام طحاوي رحمه الله په 229 کې پیدا شوی او تاسو تاریخ واورئ. امام مسلم رحمه الله چې وفات کېدو دغه وخت کې د امام طحاوي رحمه الله عمر 22 کالو 32 کال عمر. امام مسلم رحمه الله وفات شوی دی په 261 کې 201 کال له هجرت کې او د امام طحاوي رحمه الله پیدایش 201 کم دیرش ته نو په دې حساب سره عمر 22 کال جوړي. امام ابن ماجه چې سنن ابن ماجه لیکلی دغه وخت کې د امام طحاوي رحم الله عمر 43 کالو. ولی د ابن ماجه تاریخ وفات 203 کال دی 273 هجری 43 کال عمر د امام طحاوي رحم الله د ابن ماجه د وفات په وخت کې. امام ابو داود رحمه الله چې وفات کېدو نو د امام طحاوي رحمه الله عمر 46 کالو 46 د امام ابو داود رحمه الله تاریخ وفات 215 کال دی د هجرت. توفی فی 275 امام ابو داود رحمه الله. د امام ترمذی رحمه الله د وفات په وخت کې د امام طحاوي رحمه الله عمر 50 کالو. امام ترمذی رحمه الله د وفات په وخت کې د امام ترمذی رحمه الله وفات په 201 کال د هجرت کې شوی دی فی 279 نو 229 نه حساب وکړئ څومره جوړي 50 کال. او د امام نسائی رحمه الله د وفات په وخت کې د امام طحاوي رحمه الله عمر 4 کال. امام نسائی رحمه الله تاریخ وفات 300 کال له هجرت 303 کال له هجرت کې وفات شوی 303 او د پیدا شوی په 229 کې او تاریخ وفات د 321. د دې ټولو شيوخ زمانہ د منتد یحیی ابن معین د حدیث غټ امام دی د زمانہ کې. نو امام طحاوي رحم الله په خپل باندې په دغه شيوخ او ائمه کې دی. امام طحاوي رحم الله چې دا کتاب لیکل په دغه زمانہ کې داسې کتاب چانو لیکل. بدقسمتی دا چې خلک نن سبا توجه ډیر نه ورکوي. والله اعلم چې دې پسې څه دي او ټولې قایل یو خو د دې کتاب خوبي دا ده چې څنګه احادیث په کوم ترتیب سره د سنن په کتابونو کې دي
سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، سنن ابي داود او ما ترتیب سره طهارت، صلات وغیرہ وغیرہ بیو معاملات دا ټول راځي. دغه ترتیب سره امام طحاوی رحم الله امروړي. نوې خصوصیت دا ده چې امام طحاوی رحم الله هغه مسائل ذکر کوي غټ غټ په عنوانات سره چې په کوم کې د ائمه اختلاف دی او په هغه کې آثار متعارض دي. دې طرف ته حدیث ته، دې په لمشته، دې په لمشته، دوه درې اختلاف دي، دوه قواله دي، په کې داسې مسائل ذکر کوي. او تاسو وګورئ کتاب په عجیب انداز لیکل شوی چې بیا په همدغه یو مسله کې بیا نورې مسلې ضمناً راځي. او کله کله داسې احادیث راشي چې ترجمه الباب ته وګورئ او حدیث ته وګورئ نو تاسو مناسبت نه معلومیږي. لکه ړومبی باب دی الماء تقع فيه النجاسه، د اوبو پاکواله پلیتواله. او په دې باب کې امام طحاوی رحم الله حدیث راړي ان المؤمن لا ينجس، مؤمن پلیتیږي نه. او ان الارض لا تنجس، زمکه نه پلیتیږي. حدیث مرفوع روایت دي. په ظاهر باندې د دې د اوبو د مسلې سره څه تعلق ته او چې کله لاړ شي وی ګوري حدیث راشي بیا به مناسبت معلوم شي. نو ړومبی عنوان د مسلې یو یې او پاغه کې هغه مسلې سره سره اشارتن نور مسائل هم ثابتېږي. دویم علما د دې قائل دي چې څنګه امام طحاوی رحم الله په حدیثو کې په ناسخ او منسوخ باندې لیکل کړي، د دې نه مخکې داسې چا نه دي کړي.